बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद लरम तासु बरो जोड़ और खुशहाल वे और ژوند په مزو کې به دوستانو مفتی سردار علي حقانی شهید مور بیبي بیان ون بیزل باندې مخه تر غلې دی او خپل بیان کې داسې څه خبرې وکړه چې ټول خلک ورته په چړا شلو. دوستانو د خبر ورې کې ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او کته څه ټول خبره باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان سره اخیره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کی تلې نشان دی وي ترڅو مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سره ملاوي شي. دوستانو ویل کیږي چې شهید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اور داسې میندې چې هغوی خپل بچي د شهادت لپاره پیش کی دا هغه مور وه چې د خپل زوی شهادت لپاره پیش کړی دغه ته به تھریټس هم میلاویدل دغه ته وایي چې کلار شه دا خبرې مه کوه د سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوې خو دغه ورته وایي چې ما ژوند چې ده د ما ملک مستقبل دپاره ده ما دا زندگی که داسې سل زندگی وه ما به خپل ملک او خپل ملک مستقبل او د خپل واړو دپاره ما به دا زندگی وقف کړې وه قربان کړې مې وه. هغه شهید مور ونډبیزل باندې هغه قبر ته ویر شي او قبر باندې لاس کې دی چې زویه تا خو ورته قبر نه منې کړی خپل کور نه خو د نه منې کړي دا خو تا کور ده ما ته پاته ده چې ته زم دی شهید هېڅکله نه مړ کېږي او که ته دغسې مړ شوی وې زه به هېڅکله تا قبر ته نه وې راغلی دا خو تا کور ده زه تا قبر ته نه یم راغلی زه تا کور ته راغلی او دا سوال جواب کولو ته دپاره راغلی چې زه به تا بچي تا ورونه تا ویرونه ټول به هغې لارې باندې روانم هغې میشن به ورته ورکوم چې کوم میشن مې تا ته در کړی چې د معاشرې اصلاح دا ټولې ذمېداریانې مې چې زویه دا مې په تا بچیو باندې واچولې تا په ویرونو باندې مې واچولې تا په ورونو باندې مې واچولې چې زه مو بخم نه که تاسو دا لاره پرېښودله. دوستانو داسې میندې هم صدیانو کې پیدا کېږي چې خپل زمن د شهادت دپاره پیش کوي د معاشرې اصلاح دپاره. داسې ډېر ملایان دي چې هغه سیاست پسې لګېدلي دي یا په نواز شریف یا په عمران خان پسې خبرې کوي خو داسې یو مولا داسې پیدا شولو چې هغه ویل چې زه د خپل معاشرې اصلاح دپاره راپاڅېدلی یم. الله پاک د مفتی سردار علي حقانی شهید مورکې ته د زړه صبر ویر کړي او زه د مفتی سردار علي حقانی شهید مور ته سلام کوم چې هغوی دومره دلیر زوی پیدا کړی. دوستانو امید لرم تاسو به مونږ ویډیو خوښه شوي. والسلام.